الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن بدوان جنتونو کی قاصرات الطرف دسی هوري دي چغا رخکته کون کې د نظرونو دي. قاصرات دته ملي کېږي چې بل چاته نه ګوري، هم صرف د خپل خاوند ته ګوري. او قاصرات ته ملي کېږي چې اکل جنتی هغه سره ملاقات وکړي نو جنتی نظر به بل طرف ته نه وړي. لم يتمسهن چې نبی مسکړي دوی لره انسانان قبلهم الذين مكي ولا جان او نه پیریانو. دا دغه مکمل پاکیزګي ته اشاره ده چې دا به دسه هوري چې انسان او پیری په خوام نه ورغله. دې ځکه مفسرین لیکلي دي چې انسان او پیری به دوانه نه مسکړي نو د دې یو احتمال دسه کوم تفسیر ابن کثیر نقل کړی دی چې کم پیریان جنتی پیریان دي دغه لپاره بزان لهوري او چې کم جنتی انسانان دي دغه لپاره بزان لهوري. نو د جنتی پیریانو هوري به پیریانو مسکړي نه او جنتی انسانانو هوري به جنتیان نور انسانانو مسکړي نه. یو مطلب دا دی او دې مطلب دا دی چې دغه جنتیانو هوري چې کم دي نو انسانانو پیریانو به دوړه مسکړي نه. نو وای دې کې دې مضمون ته اشاره ده چې په دنیا کې کله کله د سیوشي بزنانو باندې پیریان غالب شي او مسک خو البته به څه نشي کېږي. دغه دوه احتمالات دا تفسیر مال القرآن ذکر کړی دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. گویا چې دغه هوري الياقوت غټي مرغلري دي والمرجان او کچي مرغلري. مرغلرو کې ځنې غاټي ځنې وړي او د دوه د حسن خپل معیار دی او اندازه ده چې غاټي ځان په خپل ځمانه خسته دي کچې ځان په خپل ځمانه خسته دي. دا هوري به دومره خایسته او دومره په صفای کې په خایس چې ته به دا غاټي مرغلري وړي مرغلري جمع شوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نشته د بدله د احسان بغیر د خېګړې نه، نشته د احسان بدله د احسان بغیر د احسان. یعنی خلکو دنیا کې ښه کارونه کړي، نیک اعمال کړي دي، دومره په اعلی درجه کې کړي دي چې بس بدله همدغه د جنتونو ته ملاوي شي. او دا یو مستقل مضمون هم د قیامت پر انسانانو لپاره چې احسان بدله احسان ده چې چا څه خېګړه کوي خېګړه به سره کوي، جباري څه کول به تمه نه سره خېګړه لازمي نه ده. حدیث مبارکو کې دي چې کله تاسو چې احسان وکړو تا دغه وز نشو ورګرځولې بیا بوله دعاګانې غواړي، دومره دعاګانې بوله وغواړي چې ستاره مطمئن شي چې بس په دعاګانو کې ته ما یې وز ورګرځول بدله مې ورګرځول هغه نه بعد بس. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما او کم دغه دواړو نه دا مکه چې کم جنتونه ذکر شو دغه نه په درجه کې کم جنتان د نور جنتونه دي. دون کم ته ویل کېږي، دون دیخوا ته ویل کېږي، دون ورسته ته ویل کېږي. نو دغه مخکینه جنتونو نه کم دغه نه ورسته په درجه کې جنتان د نور باغونه دي. او دا به دغه خلکو د لپاره چې مسلمانان دي مؤمنان دي خو غلطیان هم کړي دي ګناهونه هم شوي دي به توبه وکړي الله معاف کړي دي درغه د لپاره درغه ذکر. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحامتان تکشنه باغونه وي. مدحامتان هغه ته ویل کېږي چې په شنواله دومره قوي چې په شنواله کې تورواله ته مایل شوی. لکه خلک څه وایي پلان کې فصل مکمل تور شوی دی، تور فصل سره ور کړی او تور هغه فصل چې د بیخي د شنواله د تورواله ته مایل شوی نو مدحام هغه ته وایي. مکه چې کوم دی جنا د اولنې قسم په باغونو کې ذکر شوی او چې دغه باغونه به زوات افنان غټو سانګو والا وي. دغه سانګو ذکر رانه شنه خو لازمي شنواري کې به تورواله ته مایل شوی لیکن دغه سانګو ذکر یې نشته دی، هغه صفات ذکر نشته. او دین دا نه معلومیږي چې د اولنې قسم باغونه به تور نه هغه هم توري خو هغه سره د تورواله سره بغټ سانګي ملري او دا به توري خو سانګو ذکر پکې نشته. نو معلومیږي دا چې د باغونو حیثیت دغه نه کم دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما رضوان جنتون کې دا ورستنی جنتونه دي کمی درجه والا دي. عینان دو چینی دي نزاحتان چې راخوټ کېدون کې وي. دا ولنه قسم بارک تاسو اوریدل یو جتا جریان هغه بېږي دومره ډېر یو بېږي چې کته بېږي ډېر یو بېږي ادا وای نزاحتان خوټ کېږي به نو دا خوټ کېدلو والا چې نو بېدلو والا چې نه کې ډېر غټ فرق کوم چې بېږي دا ډېر زیات غټه قوي چې نه هغه مجره خوټ کېږي دا کچې دا ولنه نه نو معلومیږي دا چې د دې چینی حیثیت هم دا ولنه چینی نه کم
او دا دویم قسم جنتیان دپاره وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما په دې دواړو جنتونو کې فاکهة میوې دي والنخل او کجوري دي والرمان او انارونه دي. او دا اولنی قسم کې تاسو واردل چې هر قسم میوې پکې دوه قسمه دي دوه قسم دغه دا ذکر ونه شو. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن بديك خيرات حردي حسان خيسته. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور دا دسي حردي مقصورات چې پټ ساتل شوی دي په خیام په خیمو کې یعنی مدیه باندې دوړه ګرد غبار نه لګیدل. او زنانو کې صفت هم دغه چې بس هغه چالي دلی نه پټي در زنانو اعلی صفت. او دا عیب د چې خلکو لیدلی که څومره خسته شي او څومره قیمتي شي خو چې خلکو لیدلی ارجه سره ملاقاتونو غب شپونه راغلي در زنانو لپاره بهترین غټ عیب دی لوی عیب دی. جنتی حور صفت دا چې مقصورات فی الخیام دا په پټ ساتل شي په خیمو کې دا په بهر ګرځیدلی نه. وبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان نبی مسکړ دی لره انسانانو مخکې دینه او نه پیریانو هغه مخکینه مضمون. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين تکیاګانی به لګولي على رفرف هغه بالښتونو ته خضرن جشنه بالښتونه وابقرین او هغه بستری حسان چې خستای. نو د دې صفاتونه هم د مخکینه کمزوري معلومیږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك مبارک دی نوم د رب ستا ذل جلال والاکرام چې خاوند د عظمت او د عزت